په ټوله نړۍ کې د وینې د کینسر ورځ هر کال د سپتمبر په میاشت کې لمانځل کیږي چې مقصد یې عام ولس او د سیمل مریضانو ته پوهه ورکول دي. په دې لړ کې پیښور پوسټ ګریجویټ میډیکل ټیچینګ انسټیټیوټ حیات آباد کې یو دستوره هم را جوړه کړې شوې وه. په دې دستوره کې د ډاکټرانو سره د وینې کینسر مریضانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی. دې دستوره کې پوهه ورکړې شوه چې سیمل کینسر علامات څه دي او د دې لپاره علاج څه دی. زما نوم ډاکټر سهیل احمد دی. زه د کینسر سپیشلیسټ کار کوم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې. وجه خو بیسیکلی دی اوس پورې پته داسې نشته که نه، خو بس دا نارمل انسان کې راشي میوټیشن ورته وایي هغه پکې وشي، نو دې لپاره داسې هغه نشته چې داسې مونږ څه پرهیز وکړو یا څه شی وکړو، خو داسې وشي بس کېدای شي داسې رینډملي نارمل انسان کې وشي که نه، نو دې پته به داسې لګي انسان ته چې لکه پیشنټ ته خېټه کې داسې د خېټه کې د ګس طرف ته چې کم دی نو هلته کې د داسې دروندوالی فیل محسوسېږي، چې ګرځي پیشنټ ستړی کېږي، ساه خرابېږي، وینې کمې راځي ورسره، بار بار تبه پرې راځي که نه، کمزورتیا راځي، وزن یې کم شي اکثر. نو په کار د دې وخت کې مونږ چې کوم د ټسټونه وکړو نو هغه کې وینې کمې وي، اکثر سره وینې کمه وي، سپینې وینې زیاته شوې وي، چې الټراساونډ ورته وکړو تورې پړسېدلې وي، نو هغې نه پس بیا مونږ هډوکي ټسټ ورته وکړو، بون میرو چې ورته بون میرو ایگزامینیشن بون میرو بایپسي چې ورته مونږ وایو، نو هغې کې بیا پیشنټ ته پته ولګي چې دا سی ایم ایل ده. که یو طرف ته د وینې کینسر لپاره مریضانو ته احتیاطي تدابیر کول وي، خو بل خوا د حکومت لخوا دوی ته علاج ویډیا کړی شوی دی. اور دې کې دی دا ویل چې مطلب مونږ دا چې کوم مریضان دي مخکې به دې دپاره علاج نو ډېر ګران و او چې کوم غریبانان وو هغې به دا نه افورډ کولی شو، نو دوی اوس ورته فري کو، لکه دا کال باندې 18 لیکس ټو 44 لیکس راځي اور دوی اوس ته فري ورکوي د علاج. یا نه مخکې نه وې جوړې شوې، نو مخکې به ډېر ډیتس کېدل که نه. زما خپله یو کزن و هغې هم ډیت شوی و د دې نه، اور د مخکې خبره ده که نه، نو اوس د دې پر علاج دی راوستو اور اوس ماشاءالله ډېر ښکلی لایف تېروي که نه. په دې دستوره کې شریک د سیمل کینسر مریض وایي چې زما علاج روان دی او خپل ژوند ښه تېروی شم. خطرناک علاج شته او د پریشانۍ چې کومه خبره نشته.